رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مومنان و عزیزانو او حاضر خدمت د جمعة المبارک د لوی عبادت کې د جمع د منځ الله تبارک وتعالى د قبولیت زمون هر عمل ته ورکړي. تیر شوی جمعه باندې ستاسو په ذهن کې بعض مرګري وي د نظرونو د حفاظت باندې څه خبرې چې دینو دا شوی وي چې د انسان اعمالو کې عروج ترقی دا چې دینو د څه وجه نه کېږي او د څه د وجه نه زوال چې دینو راځي، اجتماعي آفات وي که انفرادي آفات وي، هغه د فصلونو آفات وي او هغه د باران زیات وي او هغه ضرورت نه وي، نو هغې باندې څه خبرې چې دینو دا شوی وي. علامه نووي رحمت الله علیه ریاض الصالحین کې د حدیثو کتاب دی، علماء به د درس نظامی کې هم شامل کړی دی. هغې کې یو باب چې دی نو هغه ایښی دی چې د هغې پښتو کې داسې وایي چې دا باب دی د نیکو په دې درس باندې ترجیح باندې او په دعوت باندې. چېرې دعوت د اصول طریقه دا په کومه طریقه او په کوم نهج باندې چې دی نو دا کېږي. تر شو جمعه کې هم ذکر ما کړی و اوس خلک گفتار ته چې دی نو نه ګوري، کردار ته چې دی نو دا ګوري، او ځکه د هغې وجه چې کوم دی نو هم دا ده. او ما من کلام معنا علامه عبید الله سندي رحمه الله چې کله هغه د روس په دوره باندې تللی او کوم هغه د روس او د کمیونیزم هغه لوی سربراو چې هغه د خارجه امورو نګرانو، نو هغه ته ټول د اسلامي هغه نظام چې دی نو پیش کړو او د معاشیت باندې ورته ډېره بهترینه خطبه ورکړه. نو علامه عبید الله سندي رحمه الله ته وویل هغه دهري کمیونیسټ چې تا خو چې کوم الفاظ مونږ ته ووایي او کومه خطبه دی زمونږ په دې کرملن کې ووایي چې کوم د هغې هغه پارلیمنټ و، نو زمونږ خو دې نه ډېر زیات وروستي یو. او هغه ولې د قرآن عظیم الشان په آیات وړوکي حصه باندې دغه باز چې دی نو فرمایلی و چې یسألونک ماذا ينفقون. الله تبارک وتعالی فرمایي چې ستا نه دې تپوس کړي چې مونږ څه خرڅ کړو، نو ته وایي چې قل العفو عفو بس په دې باندې وتعالی بیان کړو. بیا حضرت وایي چې ما هغه سوال وکړو چې تاسو ما ته ووایئ چې دې وخت کې په ټوله دنیا کې په عالم اسلام کې داسې یو نظام شته چې دا کم تا چې دی نو مونږ ته پیش کړو. بیا د هغې وروسته جواب چې دی نو ما سره نه و، زه خاموش چې دی نو دا پاتې شو. الغرض علامه نووي رحمت الله علیه د ریاض الصالحین کې د حدیث شریف دا چې کوم دی کړی دی او د حدیث هغه ترجمه چې دی نو هم دا څرنګې یو انسان د نیکۍ امر چاته وکړي چې ته د نیکۍ دا کار چې دی نو وکړه، د اجر الله تبارک وتعالی داسې لیکي چې څنګه دغه کوم کس چې دا کار کوي لکه فاعل چې دی څنګه دا کار چې دی نو کوي، نو الله دله اجر دا چې دی نو ورکوي. دا ډېر لوی د اطمینان چې دی نو دا حدیث شریف دی او ډېر لوی د تلې والا او ډېر دروند چې دی نو دا دی. اوس هغه په هر عمل کې چې دی نو دا موجود دی. یو سړی یو کس ته د نیکۍ او کې امر وکړي او بیا د رسول الله مبارک د حدیث شریف هم دی یو سړی د نیکۍ بنیاد کې دی، د خیر بنیاد چې دی نو دا کې دی. که چېرې هغه نه وي هغه فوت وي او وروستو خلک د هغې نه هدایت او رشد چې دی نو علي الله تبارک وتعالی ثواب د ده عملنامه کې دا چې دی نو کوي او دا لیکي. اوس یو کس چاته وویل یاره دا فلاني طالب علم دا چې دی نو غریب دی، د یونیورسټۍ دی، سکول دی، کالج دی، مدرسې دی او د ده د کتابونو وس چې دی نو دا نه کېږي، ته مې رابایو که دله کتابونه واله. هغه کس چې دی نو دا عمل وکړو او هغه له دا کار چې دی نو وکړو، الله تبارک وتعالی دې دواړو ته اجر چې دی نو ورته ورکوي، پوره اجر دا چې دی نو ورکوي. بیا هم علامه شیخ الاسلام چې دی نو دا فرمایي چې د انسان په ذهن کې به راشي چې د بل کس ته به دا ثواب کټ کړي او دله به دا ورکړي، نه همداسې نه ده. الله تبارک وتعالی لوی خزانې او لوی عمل او لوی چې دی نو دا هر څه ور چې دی نو دي. دغه شان د نیکۍ امر یو کس په راه راست باندې راړول، یو جوان دی نوجوان دی هغه له امر وکړي
یاره ته دا کار چې دی نو مه کوه، دا کار بد دی، دا دی هغه دا خبره ومني او د هغه نه وروستو هغه نسل هم چې کوم دی نو هغه هم په ښه طرف باندې دا چې دی نو روان شي، الله تبارک وتعالی دې قسم دغه اجر چې دی نو ورته ورکوي، بلکې هغه نسل در نسل چې روان دی اجر الله تبارک وتعالی دې چې دی نو ورکوي. دا علامه نووي رحمه الله چې کوم دی نو دا فرمایلی دي. دویم یو سړی والعیاذ بالله الله دې نکي د یو بد عمل، د یو بد، د یو ګناه، د یو ظلم، د فتنې، د یو لوی عمل چې دی نو چاله درس چې دی نو دا ورته ورکړي او هغه هم خبره ومني تر رحتې دنیا پورې چې څه عمل چې کېږي د بد دله به اجر چې دی نو هغه ته به چې دی نو رسي او هغه ته به دا ورته چې دی نو رسي. د خپل والد صاحب رحم الله یو واقعه راته چې دی نو کړې وه چا والله عالم چې رشا به یې ووي چې یو ځای کې سړک چې دی نو روډ چې دی نو راته نو یو کس چې دی نو ورپسې راغی چېرې صاحب دې ځای کې خو دا روډ چې دی نو راځي او یو زیارت جوړ دی، یو بابا پلانکي ځای کې دا چې جوړ دی، خو ما ته تقریبا څه نږدې اطراف کول والله عالم خو دې کې یو زیارت دی، خو دا زیارت چې دی نو دا دی نه، دا مو خپل یو خو ساخته چې دی نو دا جوړ کړی دی چې بس دا به چې دی نو یو بس ما یو شوق و یو وشو بس اوس د هغې هغه ټیکهدار دومره لوی عزت ولا کار کوي چې هغه وایي دا روډ زه ته دی نو لکه دې خوا چې دی نو کوم اوس زه څوک ما سره ډېر لوی غم دی، ډېر لوی بوج دی، زه خو به مړ شم او تر قیامته پورې دا لوی دروغ به چې کوم دی نو زما په عمل کې لیکلی شي. خو چې والد والا دا ورته وایي چې بس ته کښېنه او ته وایي چېرې دې ځای کې د هغې دا میږي چې دی نو راځي دا سوړه ده دې پسې ځو چېرې دا سوړه چې دی نو څونه ده څونه ده ناڅاپه چې کله خور چې کوم دی ته وایي چې هو دې کې نشته دا خو هسې چې دی نو چا دا عمل چې دی نو کړی هم وایي هغه شانو شو الله تبارک وتعالی دا عمل دا هغه یو فکر ورته الله تبارک وتعالی په سوچ کې ذهن کې چې کوم دی نو دا ورته واچول. علامه تقي عثماني صاحب حفظه الله هغه خپل یو حالت چې کوم دی لیکي یو واقعه او بیا وایي چې یو سړی د بدۍ یو درس ورکړي او دې ته خپله توبه وباسي، خو ټیک ته ده رجوع وکړه دې خلاص شو، خو ده چې کوم هغه درس کړی دی او هغه دعوت کړی دی او کوم هغه تبلیغ کړی او په هغې باندې څه عمل چې دی نو خلک کوي نو د هغې به هم هغه بد به چې ده باندې بیا هم لیکلي شوي. یو صاحب و هغه ما وکتل هغه په دې حجت حدیث باندې لیکل چې کوم دی نو دا کړو چې دې حدیثو کې خپل هغه تنقید چې دی نو کړی دی چې په دې حدیثو کې دا دی او دا موضوعي دی دا ضعیف دی او خپل ډېر زیات لرې چې دی نو دا تلو ډېر خفه شوم چې دا خو ډېر عجیبه کار یې کړی دی او ډېر یو بد کار یې دا چې دی نو کړی دی. څه موده پس وي الله تبارک وتعالی غله د توبې او د رجوع او د اجر چې دی نو ولا قسمت او توفیق کې وته الله تبارک وتعالی چې دی نو ورته ورکړو. بیا هغه مضمون چې دی نو دا ولیکه چې را بس داسې خبره کوي ګول مول چې دی نو دا وه ما ورته وویل ما ولا جوابي خط ولیکو رساله کې چې کوم مضمون کړی چې دا خو د خپل عمل نه توبه چې دی نو دا ویسته او دا دې وکړه خو ستا د وجې نه ته خو یو ډېر موقر لیکوال اعتماد در باندې خبره کوي علمي دنیا کې ستا څه نشته چې دی نو یو مقام شته اوس چې کوم خلک ستا په دې خبرو باندې عمل کوي نو دې سره به چې دی نو اوس خلک څه کوي لکه نن سبا تاسو دا ذرایع ابلاغ سماجي به چې دی نو ګورئ که نه د مفتي صاحب په نوم باندې د بل صاحب په نوم باندې څومره لوی حالات وشو تراویح کې خبرې بیا د اختر په منځ کې خبرې اوس الله دې خیر وکړي د قربانۍ دې ته به حالات به چې دی نو سوی او بیا حتی چې هغه دومره په یو ګستاخ حد ته چې دی ورسېد چې د انبیاو هم هغه عصمت هغه هم چې کوم دی نو دا پرېښود. بل ورځ مې توبې ویستې چې حضرت سلیمان علیه السلام د هغه په باره کې الفاظ وایي چېرې دغه تفاسیر چې دی نو دا لیکي چې سلیمان علیه السلام د ځناورو په ژبو باندې چې دی نو پوهېده نو آیا د کارغه اواز چې دی نو کوي نو ده به ورسره په کوم انداز خبرې کولې نو بیا د خبرو هغه نقل چې کوم دی د کارغه اواز دی چې دی نو دا کړی دی او دا سلیمان علیه السلام سره دا نسبت بس انسان حیران شي دومره چې دی په دې خپل تحقیق په دې کنچي کې دومره حد ته چې دی نو دا ورسي او بیا دا مو چې د ټول ائمه منم امام زهري منم امام بخاري منم خو د قرآن باندې او په حدیث ترجیح دا جهل ورته دا ووایي دا جهل خبرې دي. الغرض حضرت شیخ لیکي چې دغه صاحب چې دی نو هغه هم په دې حجت حدیث باندې ډېر لیکلو کوي ما ته خط ولېږو چې تا خو د خپل عمل نه توبه ویسته اوس تا چې اوس کوم تا عمل کړی دی او ستا خلک اتباع کوي نو د هغې به چې دی نو څه کوي وایي فوراً چې دی نو جواب یې راکړو ډېر خوشحال شو
اوس د دې یو علاج راته وښیه دا خو واقعي لوی بوج چې دی نو دا ما باندې چې دی نو دا دی ما ورته وویل چې اوس یو لیکل وکړه د حدیثو د حجت حدیث په حق کې لیکل وکړه یو ښه ذهین کتاب چې دی نو ولیکه الحمدلله هغه لیکلی وکړو الله تبارک وتعالی به توبه چې دی نو قبوله کړي. الغرض دا چې انسان د بدۍ یو کار وکړي د بدۍ عمل وکړي د هغې نه وروستو بیا خلک ځي نو بیا به هم په ذمه په ده پسې وي ځکه د حدیث نه دا خبره هم ثابتېږي او د حدیث شریف الفاظ هم د عربی دي او د هغې هغه ترجمه هم دا ده یو انسان پټه ګناه کوي د هغې توبه به هم د پټه وباسي دا حق دی ځان ته بس ټیک ته ګناه کوم بلکې الله پاک خو انسان باندې ډېر رحیم دی او د صوفیاو د شیوخو چې دی نو دا هم لیکلي دي یو انسان ګناه کوي دې ګناه نه هم نه صبرېږي نو دې کم از کم د زړه خو دی ولا بد ګوري زړه کې د دې نادم او شرمشار چې کوم دی نو وي الله به ورته توفیق ورکړي او خلاصۍ به ورته ورکړي خو چې دې ګناه کوي او ګناه د ګناه هم نه وایي او بیا وروسته هم چې کوم دی نو کړي نو بیا نظام چې دی نه ټیک کېږي بیا علما وایي چې بس دې ولا خپل شرم وکړي الله به زه په دې باندې ډېر شرمسار یم نو باقي توفیق والته الله به ورته اخلاصي او نجات دا به ورته دی نو ورته به ورکړي الله ته د نیکۍ د امر دومره لوی خوښ دومره لوی چې کوم دی نو دی د جنګ خیبر کله وقعه خیبر وه یهودیانو په هغې کې چې دی نو ډېر راغونډ شوي د هغې د قوت او د طاقت یو لوی ګمنډ په هغې باندې و رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې دی د شپې نه فرمایي یا د هغې نه یو ورځ مخکې فرمایي چې سبا چې صحابو کې چې کوم نږدې وي او کوم چې دی نو محبوب وي نو دا جنډه به زه هغه له چې دی نو ورکوم الله ته او رسول الله مبارک سره چې چا محبت دا وي او دویم زری ورته دی فرمایو چې جنډه د چا په لاس کې راشي الله پاک به د هغه په لاس باندې به دا قلعه فتح چې دی نو هم کوي صحابه کرام ټول په اشتیاق کې وو ډېر په شوق کې وو چېرې دا جنډه به چې دی چا ته ورکېږي او فتح به چې دی هم کېږي او دا خو یو ډېر لوی چې کوم دی نو دا امر دی صحابو خپل عمل چې دی نو پیش کو ځان ته کېدای شي رسول الله مبارک چې کوم دی نظر په مونږ باندې وغورځېږي سهار شو حالات ټول چې دی نو دا شو برابر شو رسول الله مبارک صحابه نازل دي او بیا ورته فرمایي علي ابن طالب صاحب چې دی نو کم ځای دی ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بېګاه خو هغه ده د سترګو مرض چې دی نو شور شوی دی سترګو نه اوبه تویېږي سترګې چې دی نو ډېرې خرابې دي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته چې دی نو راغو لاړې یې راواغېستې او په هغې باندې وله چې دی نو پورې کړې الله وله چې دی نو شفا ورکړه او جنډه ورته چې دی نو هغې ورته ورکړه قلعه رسول الله مبارک حدیث فتح شوه اگر دغه یار لوگ خو چې کوم دي کوم د اشیا دي ای خو دې بیا نوې نوې خبرې جوړې کړي ډال چې دی نو دغه مات شو علي صاحب بیا یو لاس کوم دی پورته کو او خیبر هغه دروازې چې کوم دی نو ویسته او هغې ځان ته ډال کو الغرض رسول الله مبارک چې کوم دی نو الله پاک فضل وکړو قلعه چې دی نو دغه فتح شو رسول الله مبارک ته د علي صاحب ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ورځم جهاد کوم سرونه د کوم دی نو نوام او دا کتونه چې کوم دی نو کوم د حدیث الفاظ ډېر عجیبه دي ورته وایي یا علي رو دمه دمه باندې چې کوم دی ټهر ټهر باندې دا عمل کوه او څه ورته فرمایي که چېرې یو کسانو یا په دې کې هدایت چا ومونته هغه د سرو د اوښانو نه هم چې کوم دی نو ډېر زیات غوره دی مطلب دا چې د عمل رفته کوه اگر چې د دې خباستونه یهود دا چې دی نو سیوا دي لیکن ته به په دغه حالت کې هم دعوت عظیمت نه به چې دی نو ته به کارلی که چېرې دا کو هدایت چا ومونته د سرو اوښانو نه هم د دې چې کوم دی نو شان دا چې کوم دی نو ډېر زیات دی الله به د لوی اجر درکړي عرب د سرو اوښانو باندې ډېر زیات شوق دا چې دی نو هم کوي اوس هم اگر چې د ګاړو هغه لوی چې کوم دی نظام او ورسره برابر دي لیکن اوس هم هغې د اوښانو د دې چې کوم دی نو عرب او دا سنو دا شوق چې دی نو دا کوي رسول الله مبارک دعوت ته او د نیکۍ د امر ته دومره زیات ترجیح چې دی نو دعوت ورکوي مثال په طور نن سبا ورځو کې د مدرسو د داخلي رځي نور د نور په دې تعلیمي ادارو کې داخلي رځي موږ په دې لارو کوڅو کې وینو دا ماشومان او دا او هغې ته یو سړی یو رایراست راولي دا زوی یې بوځه ډېر په یو ښځه کې داخل کړه دله تربیت وکړه د اسلامي تربیت وکړي دې نیکي ومومي الله تبارک وتعالی اجر به چې دی طالب هم په دې باندې به چې دی نو دعوت ورکوي یا یو کس ته هغه یاره ته یو روټۍ چې طالب ته راوړه دا روټۍ نهي د دې ثواب او حدیث مصداق هم دا دی ټوله پورې دغه سلسله به جاري وي او دا عمل به الله پاک دله چې دی نو په دې کې دا به چې دی نو ورته لیکي
انسانیت د اسلام کې ډېر بهترین درس چې دی نو دا ورته ورکوي چې دغه خلکو د انسانیت ته چې کوم دی نو ترقي او ترجیح دا ورته چې دی نو ورته ورکوي نیکي دی چې دی نو عامه شي بدي دی چې دی نو دا ختم شي دغه د تعلیمات چې دی نو دي الله تبارک وتعالی موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین